نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته بهترینه او عظیم شانه ده. که تاسو یې په ځای واورېدل کېدای شي تاسو حیرانه شئ. یاد ساتئ محترمو، قدم په قدم باندې الله پاک خپل بنده ته کامیابۍ ورکوي. دومره کامیابیانې به الله پاک درکړي، دومره کامیابیانې چې تاسو به ورته حیرانه شئ. یاد ساتئ محترمو، په ژوند کې که تاسو څه نوي کول غواړئ، په ژوند کې که تاسو چېرته خپل حاجات پوره کول غواړئ، نو همدا وظیفه د ژوند معمول دا سازه کوي. دغه رنګه څومره مشکلات په تاسو راغلي، مشکلات دا ختمول غواړئ، نو همدا وظیفه د ژوند معمول دا سازه کوي. انشاءالله العزیز تمام تکالیف به ختم شي، تمام مشکلات دا الله پاک ختم کړي. دغه رنګې ته د رشتې په تلاش کې، نو رشتې له چې کله ورځئ نو مخکې د آیات کریمه تلاوت کوئ او بیا ورشي انشاءالله العزیز ډیر زیات په ښځه کې او ډیره زیاته بهترین رشته به تاسو ته میلاویږي. که چېرته زه تاسو د نوکرۍ دپاره نو د هغې نه مخکې د آیت مبارکه د ولولئ او مکمل یقین سره، مکمل اعتماد سره او بیا ولاړ شئ هلته کې، انشاءالله العزیز ستاسو کار به لازمن کېږي. که چېرته ته په یو ځای کې جاب کې، یو ځای کې ته نوکري کې، هلته کې ورشي، سهر د آیات مبارکه اولولې نو تر ماسپښینه پورې، مازدیګر پورې ټول کارونه دا به ستا په ښه طریقې سره، په احسن طریقې سره کېږي او خلکو به ستا تابعداري. دغه رنګه محترمو، که ته ځې اسپتال ته، نو که ته ځې اسپتال ته، د هغې نه مخکې د آیت مبارکه یو څه پرې ووایه، انشاءالله العزیز بهترین ډاکټر دا به تاسو ته میلاویږي. ستاسو د مرض تشخیص په ښه طریقې سره به کېږي. د ډاکټر په ذهن کې چې څونه خبرې دي، بهترین نسخه دا به تا ته لیکي. یاد ساتئ محترمو، دا وظیفه په ژوند کې هماهنګه پیرو کوي، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو له کامیابیانې درکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترمو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه ده او ډېره زیاته محترمو ده، کمال ده. په دنیا کې انسان ژوند تېروي او انسان ته هر قسمه حالات رامعرفي کېږي. کله حالات د خوشحالۍ وي، کله حالات د خفګان وي، کله حاجتونه د انسان راپېښ شي، کله مشکلات پې حاوي شي، ډېر زیات شي. نو انسان نه وایي چې یاره زه د خوشحالۍ د حالات څنګه په هر طریقې سره تېر کړم، یا دغه رنګې د مشکلاتو نه څنګه زه وځمه. د هر قسمه مشکل دپاره، د هر قسمه حاجت دپاره همدا وظیفه محترمو تاسو نن وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر یو کار په ښه طریقې سره، بهترین طریقې سره وکئ. یاد ساتئ محترمو، د قرآن مجید آیاتونه دي او د قرآن مجید په آیاتونو کې ډېر زیات زور دی، دومره طاقت دی د قرآن مجید په آیاتونو کې چې تاسو به حیرانه شئ. و یو پیر دا چې مونږ چې په اخلاص دا وظیفه وکړو، څومره په وظیفه کې اخلاص و، دومره به زموږ استازو کار دا به زر کېږي. څومره چې هم زموږ استازو تعلق الله پاک سره و، دومره به زر زموږ استازو کار کېږي. محترم مسلمانانو خویندرونو، وظیفه ده کمال ده. هغه سړی به ځان کمال ته رسوي چې کوم سړی دا وظیفه وکړي. دومره ناشنا وظیفه ده، دومره که تاسو ترجمه واورېدله یا که تاسو یې تلاوت واورېدو، تاسو ته پته ولګي چې په دې آیت کې څه الله پاک لیکلي دي. بس د ژوند چې څونه مسالې دي ټول په دې آیت کې دا شته دي. نو کوشش محترم وکړئ چې دا وظیفه په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر کړئ. نو څومره چې ستاسو مسایل دي، که تاسو هسپتال ته ځئ، که تاسو دفتر ته ځئ، که تاسو نوکرۍ دپاره ځئ، که تاسو رشتې دپاره ځئ، که ستاسو څه مشکلات دي یا دغه رنګه ستاسو حاجات دي، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به تمام تر تمام په ښه طریقې سره پوره کېږي. دغه رنګې که تاسو د حج دپاره ځئ یا تاسو د عمرې دپاره ځئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته سپیشل او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه ده محترمو. کوشش وکړئ په خپله هم وکړئ، ملګرو سره هم شیر. محترمو، وظیفه ډېره زیاته ناشنا او ډېره زیاته عجیبه ده. ترجمه یې پرې واورئ، تاسو ته پته ولګي. ربي ادخلني مدخل صدق. یا الله پاک کوم ځای ده چې ما ور داخلې، نو په ښه طریقې سره، بهترین طریقې سره ما ور داخل کړي.
چې لږ ستا مدد وي واخرجني مخرج صدق د کوم ځای نه چې ما روباسې نو داسې انداز سره داسې طریقې سره ما روباسې چې ستا مدد را سره وي په ذلیلتوب باندې راونوځم د یو ځای نه واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا واجعل لي راکه زما دپاره ما ته راکه من لدنك خپل له طرفه سلطانا نصيرا ناشنا مضبوط دلیل بعض علماء کرام وو چې خپل طرف ماله بهترین حکومت راکه او زما امداد وکړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وسره مسلمانانو د وظیفه د زړه نه کوي انشاءالله عزیز کامیابی دا به ستاسو خپې ښکلی الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته